अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी बिल मारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। डेरो ग्रानो मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो हाज़िरीनो मुहिब्बीनो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीनो, द शव्वालुल मुकर्रम यविश्तम औरज़दा इलाहल आलमीन दा ज़मुंग औस्तासो द टोलु मुसलमानानो द दगी जुमे द वरज़ी खैर व बरकत नसीब का और परोई ज़मीन बांधे इलाहल आलमीन द हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगा अज़ीम दीन व इस्लाम पख़ तरीक़ा बांधे नाफिस का। मुहतरम हाज़िरीनो, द हालातो व तनाज़ुर की नंद स्तासु पोड़ांदे द जुमे मुबारकी व दग़े अज़ीमा और रज़ बांधे इज़हार ख़याल और मौजू और बयान आगा पदीन इस्लाम की बशरियत मुहम्मदी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की द ख़ज़ी और द ज़नाना मुक़ाम ननवा पागे बांधे द वक्त मुताबिक सुमरटम इजाज़त और गई मौजू डेरा मुफस्सल अदा हुकूक यदि द ज़नाना द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द इस्लाम मनुन को फ़ज़ाइल यदि दावी इफ़्फ़त और आसमत और हिफाजत थे और दावी जान ल मुकाम दे
خو بیام حتی الامکان څومره کېدی شي نن به ان شاء الله تعالی ټول مکمل تر اخر پورې په معاشره کې او په اسلام کې د زنانا کا آغا په هر شکل کې کا آغا د مور په شکل کې کا آغا د نیا په شکل کې کا آغا د بچي په شکل کې کا آغا د خور په شکل کې یا د هغه اولادي یا د هغه د خپل کور والا په شکل کې اغیلا خدای پاک جل جلاله مقام ورکړی اسلام یې ډېر خیال ساتلی خو افسوس دا دی چې نن سبا دور کې څه د زما او ستا کوتاهي ده او څه د هغوی کوتاهي دي زما او ستا کوتاهي دا ده چې ما او تا د هغوی د اسلام په مطابق باندې تربیت نه دی کړی او د هغوی د زنانو کوتاهي دا ده چې اسلام هغوی لا کوم پردا عزت حفاظت د هغوی عصمت د هغوی شرف اسلام هغوی لا ورکړی دی نو دوی اسلام دغه حقوق ته ډیر پتنګ نظر باندې ګوري یعنی دا عظمت الټا ځان د پارا زحمت غړي ځان د پارا یا تکلیف غړي حالانکه دومره شرف یې د زنانو دومره مقام یې دی چې خدای پاک جل جلاله په قران کریم کې فرمایي سورۃ النساء کې وللرجال علیهن درجه رب فرمایي سړو ته په خذو باندې درجه او فضیلت دی الرجال قوامون علی النساء سړی په حقوقو کې دا بردی په زنانو باندې دا ډیر آیاتونه دي د زنانو په حقوق کې ډیر آیاتونه دي په قران کې او په سینکړو تعداد کې صحیح احادیث دي خود دې خبرې باوجود هم اسلام سړی ته نه دی ویلي چې ته سر پټ کړه اسلام سړی ته نه دی ویلي چې ته د خپل आवाज حفاظت وکړه اسلام سړی ته نه دی ویلي چې ته خپل مخ پټ کړه اسلام سړی ته نه دی ویلي چې ته بهر په معاشره کې زیب و زینت مکوا دا ټول خبرې اگر چې د سړی درجه اوچته ده عمومي توګه باندې په خزه باندې خدا ټول خبره سړو ته نه وکړي اسلام قرآن حدیث زنانو ته کړي دي خزو ته کړي دي چې سر پټ کړه مخ پټ کړه پردې خیال اوساته आवाज پست کړه کمزورا یکړه زیب و زینت بهر په معاشره کې پردو خلقو په نیت باندې مکوا علما فرمای دا نقطه باندې ځان پوه کړو دا څومره بهر چې ما خلق आवाज اوري خصوصا نن دا بیان د زنانو د پاره دی اسلام کې پکار دا و چې سړی بر دی په خزه باندې پکار د چې اسلام دا پروتوکول سړی لور کړی وي دا یو عظمت یا سړی لور کړی وي سړی تی ویلی وای تخپل سر پټ کړه مخ پټ کړه زیب و زینت بهر معاشره کې مکوا आवाज سلو کړه وغیرہ وغیرہ پردی اهتمام کوا
پکار ته چې سړی په حقوقو کې په زنانو باندې بره دی، په فضیلت کې په زنانو باندې بره دی. پکار ته چې دا خبرې ټولې سړو ته وي، دا پروتوکول دی، دا عزت دی. ما اوستا د سړی سر ښکاری رب نه وایي چې پټ یې کړه، خو چې د زنانه سر ښکاری رب وایي چې پټ یې کړه. علما فرمایي دا د دې خبرې دلیل دی چې د زنانه د سر قدر د الله په نیز باندې دا د سړی نه زیات دی. ولی ورته وایي چې پټ یې کړه؟ دا په حقیقت کې پکار و چې دا پروتوکول د سړی وي. نن هغه خلکو ته چې بوج یې غړي رب تستا سر دومره ګران دی چې هغه وایي چې پټ یې کړه. دا قدر والا سیز دی، دا احترام والا سیز دی. په کوم سیز باندې چې پردی، کوم سیز چې پټي، دا د قدر والی، دا د احترام والی. زه تاسو نه تپوس کړم د سړی په بدن کې یو حصہ ده، د سړی په بدن کې د نوم نه وخله تر ګیټیو پورې مخ کې رستو دې ته ویل کېږي عورت. د دې پټول په منځ کې او د سړو نه فرض دي، د انسانانو نه فرض دي کنه. علما فرمایي چې دومره بدن دی، لاس دی، ملا دا، چست او سینه دا، خپې دي، پونډۍ دا، سر دی، سټ دی، ټول بدن دی د انسان سړی. رب درته وایي چې نوم نه وخله تر ګیټو پورې پټ کړه دا حصہ. ولی رب لا یزال په نیز باندې دا حصہ د عظمت والا دا او د حرمت والا دا، الله په نیز باندې قدر والا دا. پروتوکول ورته ملاو شو. پټې بیا پرده کې به ساتي، منځ کې به پټ ساتي. پته ولګي دا چې د کوم سیز د پټولو حکم دی د بل چانا، هغه عیسی قدر والا دا، هغه عیسی عظمت والا دا، هغه عیسی شرافت والا دا. او هغه حصے ته په بدن کې په نور حصہ باندې فضیلت دی. لاس تخکاری خیر دی، ملا تخکاری خیر دی، خپې تخکاری خیر دی، عورت تمی خارا. ځکه علما فرمایي چې دا د زنانو د پاره اعلان دی چې ستا سر یا اسلام پټ ساتلی، ستا مخ یا پټ ساتلی، ستا ټول بدن یا عورت ګرځولی پټ یا ساتلی، ستا اواز ته ویلی دي چې سلو یې استعمالوه، ستا زیب او زینت یې هم پټ ساتلی. دا د دې خبرې دلیل دی چې خاص کر په دغو شیانو کې شریعت د طرف نه زنانو ته کوم عزت او پروتوکول ملاو دی، دا عزت سړولا رب د زنانو په نسبت نه دی ورکړی، دا احترام دی. نن دوی ورته د تنگ او د مصیبت او د تکلیف په نظر باندې ګوري. وی چې د سړو سر ښکاری، د زمونږ بم ښکاری، د سړو مخ ښکاری، د زمونږ بم ښکاری. اغوی چې کوم کوم کارونه کا هغه به مونږ هم کوو. دوی ته دا پته نشته چې رب لا یزال تاسو له مقام درکړی دی، رب لا یزال تاسو له حیثیت درکړی، چار ته بیان کړی نه دی. نن که زنانا د یو سړی د خاوند په نوم باندې د یو سړی تابعدار یې ګرځولی دي، دا زه دوی ته وایم زنانو تاسو وګورئ، تاسو یا صرف د یو خاوند پابند کړئ، د خاوند نه لاندې کړئ، د خاوند د حقوقو خیال ساتنې ور باندې لازم کړه. ستاسو د یو سړی تابع شوي او شریعت د ستاسو سړی تابع کړی دی. زوی په شکل کې سړی د ستا تابع دی، نوسی په شکل کې سړی دا د ستا تابع دی، رور په شکل کې سړی چې ستا نه کشري د ستا تابع دی، وراره په شکل کې سړی د ستا تابع دی، د خورین په شکل کې سړی د ستا تابع دی، او داسې د زوی د طرفه او د لور د طرفه چې کوم نوسی دی د ستا تابع دی. تی چرته د یو سړی تابع کړي او دین اسلام څو قسمه سړی راخیشتي دي او په دین اسلام کې د زنانو تابع کړي دي او د هغې احترام یې په هغوی باندې لازم کړی دی. نو داسې کې حساب کتاب شي، تاسو ته خو بیا خدای پاک
ډیر شي نه لار کړی دي پکار داوا چې خاوند دستا تابع چې تم د خاوند تابع نور د زوی دستا تابع نه وي بس مونږم یو زنانه ده چې زمونږ تابع ګرځېدلې چې هغه د انسان کور والا ده او یو سړی دی چې د ښځې د اسلام په دایره او په حقوق کې تابع ګرځېدلی چې خاوند دی نو دا زوی چې دستا تابعي دا رور چې دستا تابعي دا نوسی چې دستا تابعي دا خوری چې دستا تابعي دا وراره چې دستا تابعي نو کدی ته وکتل شي په اسلام کې په ظاهر باندې والله عزت احترام دا ډیر زیات رب لا یزال رسول کریم آقا علیہ السلام د طرف نه خزو ته ملاو دی خدا را د دغه شي احترام وکړي د دغه مرتبه قدر وکړي آغا زمانه جاهلیت د نبی علیہ السلام نه مخکې دور د هغې سټډي د هغې مطالعه وکړئ نن سبا زنانم ایجوکیټډ دي تعلیم یافته دي هغه د وګوري چې یو زنانه به په کور کې پیدا شوه د قیامت حالت به د شرمندګۍ حالت به بهر سړو به په معاشره کې مخ پټاوه خلکو سره به نشو کېناستی ولې په کور کې یا زنانه پیدا ده که د لور په شکل کې به وه که د خور په شکل کې به وه که د نوسۍ په شکل کې به وه او که خورینه او ورېره به وه لور پیدا ده زنانه پیدا ده په کور کې نبی علیہ السلام زمانې نه مخکې به خلکو مخ پټاوه شرمېده به قیامت به هلته واقع او داسې خفګان به او نن نبی علیہ السلام چې راغی انقلاب یې راوسته اسلام دین یې راوړ او چې دین یې راوړ څه یې وفرمایل ای صحابو چې کوم یو انسان زما په امت کې د دو ماشومانو جنکیو پرورش وکړه نبی علیہ السلام فرمای قیامت په ورځ باندې به دغه انسان ګوتې یې داسې کړې دا به ما سره داسې ای زنانا نن ستا په پرورش باندې انسان ته سړی ته جنتم میلاوږي او ستا په پرورش باندې او ستا په احترام باندې سړی ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت او ملګرتیام په جنت کې میلاوږي او د اسلام نه مخکې خلکو به د شرم د لاسه مخ به پټاوه ژوندی به یې خښې کړي الله فرمایي قیامت په ورځ باندې چې کله تپوس وشي واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت زه به تپوس تر وکړم چې په زمانه جاهلیت کې تاسو دا ماشومانې زنانه دا ولې داسې درګور کړې ژوندی مو خښې کړې د دوی څه ګناه وه دا هم انسانانو رب لا یزال د طرف نه دوی ته عزت ملاو دوی ته احترام نو دوی وجه نه نن تاسو مغربي سوچ د دوی په ذهن باندې سور دی دا غوی تربیت په یونیورسټیو کې په کالجو کې په هغه طرز باندې کیږي نن اسلام ته نعوذ بالله د بوج په نظر باندې ګوري او هغه عالم دین ته چې د زنانو حقوق د اسلام مطابق بیان کا هغه ته ویل کېږي تنگ نظر ای ودا تنگ نظر ای آیا دا حقوق زما آقا علیہ السلام نه دی بیان کړي رسول الله تنگ نظر ای نعوذ بالله آیا دا حقوق زما رب ستاسو لپاره په قران کې نه دی بیان کړي سورۃ نور دا ټول مکمل د زنانو حقوق مبارک نازل دی سورۃ نساء ټول مکمل دا د زنانو حقوق مبارک نازل دی آیا زما رب لا یظالم نظر تنگ شو رسول کریم آقا علیہ السلام نظر تنگ شو دا نظر تنگی نه دا د تاسو حقوق او شرافت او عظمت دی خوشنن تاسو ته الټخ کاری دا مسله په تاسو کې ده چې ځان باندې سوچ د مغرب هغه تصورم په ذهن کې اچولی دی هغه تاسو ته روشن خیالي ښکاري دا روشن خیالي ده دا ازادي ده او دین اسلام دا حقوق او عظمت او شرافت تاسو ته څه ښکاري تکلیف ورته ښکاري حیات الحیوان دا یو ډېر نن 900 کاله 200 کاله مخکې کتاب دی
او ډېرې ښایسته ښایسته خبرې دي. په هغې کې یو ډېره ښایسته واقعه بیان کړې ده چې په یو ځای کې دا نن سبا چې کوم اوازونه دي میری جسم اور میری مرضی والا چې کومي نعوذ بالله نه خاوند معلومي نه پلار معلومي نه رور معلومي نه اولاد معلومي او په آخر کې بیا یو ذلت سره مخي یو تکلیفونو شرمندګۍ یو قسم له په مصیبت کې مبتلای. نن دا आवाज د شا دی؟ دا د مغرب دی. نن دا आवाज د شا دی؟ دا د کفر دی. نن دا आवाज شا دی؟ دا هغه خلق دی چې دین اسلام نه باغی، دین اسلام نعوذ بالله غی ته کوک ښکاري. دا د هغو خلقو आवाज دی. حالانکه اسلام تعالی عزت ورکړی، تاړې پردار کړی. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. رب لا یزال خو تعالی دومره پروتوکول درکړی چې ته په لار باندې رواني او سړی رواني، رب سړی ته فرمایي نظر د ښکته کړه د نبی علیه السلام د امت زنانه په لاره باندې روانه. دومره عزت یې لار کړی. نو هغه دا واقعه لیکلې ده چې په یو ځای کې چیلۍ یو شپونکي چیلۍ را باندې کړې وي، ډېرې چیلۍ وي، او د دغه شپول نه دا کوم یو سیز چې د چیلۍ نه راتاوي دې ته شپول یي. دغه شپول نه بهر وي چې شرمخان چې دا چیلۍ خوري، شرمخان رااله او هغوی احتجاج وکړه چې دغه چیلۍ سره ظلم دی، دا ګیری دي، دا بندي دي، دوی له ازادي ورکړی شي چې بهر روزي. دا یو واقعي عبرت لپاره کړې ده چې کله د بار د شرمخانو دا احتجاج واورېده چې دا خو ډېر زیات ښه دي، دا خو زمونږ په حق کې اواز اوچتوي چې دا بهر را پرېږدئ، شپول کې بندي کړي دي، بهر یا آزاد یې پرېږدئ. چې دوی احتجاج یې وکاته وي چې دوی په خپله باندې هم د خپلې ازادۍ احتجاج وکړ چې موږ د بار پرېښودلی شو. وي چې مالک یې راغی او هغوی ورته ووي چې دغه بهر شرمخانو आवाज چې کوم دی دا د ستاسو ازادۍ دپاره نه دی، دا د دوی خپل خوراک او شهوت په تاسو باندې پوره کېدو دپاره دی. دا دې دپاره نه دی چې ستاسو ازادي مقصود ده. نن تاسو بند یې، شپول در نتاو یې، په حفاظت کې ستاسو بدن ته، ستاسو هر یو شي ته حفاظت دی. تاسو ته نن د دغې شرمخانو دا احتجاج ازادي ښکاري، دار ته خوشحالي ښکاري، دار ته یو قسم له سهولت ښکاري. خو که تاسو بهر ووتئ دغې شپول نه، ستاسو جسم ته هم چې دی حفاظت نشته، ستاسو بدن ته، ستاسو یو شي ته حفاظت نشته. او چې دا احتجاج کا د ستاسو د ازادۍ دپاره نه، د خپل د هوس او د شهوت د پوره کولو دپاره، چې بالکل سیم ټو سیم همدغسې خبره ده چې نن سبا مغرب د زنانو د ازادۍ دپاره کوم اواز اوچتوي، دغه زنانو ته مونږ وایو چې والله دا ستاسو ازادۍ دپاره اواز نه اوچتوي. تاسو په شرمندګۍ کې اختی، په تکلیف کې، په مصیبت کې، نه بس تاسو بدن ته حفاظتي، نه بس تاسو عزت ته حفاظتي، نه بس تاسو عصمت ته هغې ته حفاظتي. نن که تاسو د ازادۍ اعلان کا، د خپل حوس او د شهوت د پوره کولو دپاره دا د ازادۍ اعلان کا چې بهر یې را پرېږدئ. او دین اسلام دا ستاسو دپاره شپول دی، په دې کې تاسو را بندي کړی، تاسو له حفاظت درکړی، تاسو له احترام درکړی، تاسو له قدر درکړی. او یو حدیث درته وایم، ډېر بهترین حدیث دی. امام بخاری په بخاری کې په 2م جلد کې ذکر کړی دی، صفحه نمبر 610 باندې 2م جلد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وخت به داسې و په زمانه د جاهلیت کې چې خلک به د بچی په پرورش په پیدایش باندې شرمېده چې زما په کور کې ماشومه پیدا شو. او دین اسلام چې راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله صلح حدیبیه په کال باندې چې کله بیا په هغه صلح حدیبیه کې صلح وشوه، د مکې مکرمې او د مدینه منورې په منځ کې ځای دی مقام حدیبیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1500 یا 1400 صحابه کرام سره عمرې د ادا کولو د پاره روان شو. په مقام د حدیبیه کې کافر راغی، نبی علیہ السلام 1400-1500 کسان یې حصار کړه.
نبی علیہ السلام واپس شو صحابه کرام ورته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو حکم وکړئ والله یو کس به پاتې نشي یو کس بدمعشي بس تاسو په وړاندې پیش نشي حکم وکړئ نبی علیہ السلام ورته فرمای نه مونږ به واپس کیږو زو به خیر دی را روان کال امام بخاری حدیث روایت کړی دی پر روان کال باندې په اوم کال د هجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شرایط کې خود چې روان کال باندې راځي د عمرې د ادا لپاره 3 ورځو لپاره برازي 3 ورځې به قیام کړي عمره به یا رسول الله فرمای بیرته واپس بزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی په دغه عمره کې ور سره ډیر صحابه کرام دي 1500 صحابه په هغه کې یو دی علی شیر خدا رضی الله عنه یو دی جعفر طیار رضی الله عنه یو سره پکې زید ابن حارثه دی رضی الله عنه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری فرمای 3 ورځې یې تیر کړي واپس راته په مکه مکرمه کې د حمزه سید الشهدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترم دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورم دی دواړه چې دی حضرت سویبه رضی الله عنها صحابیه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور مبارکه د رضاعی پي ورکون کې مور حضور مبارک لیم پي ور کړی دی حمزه رضی الله تعالی عنہ لیم پي ور کړی دی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حمزه رضی الله عنه هم عمرم دی رضاعی رونم دی تر مبارکو وراره مبارکم دی دا ټول رشته دی نبی علیہ السلام 3 ورځې تیر کړي مکه مکرمه نه واپس راځي حدیث مبارک کې راځي امام بخاری فرمایي یوم شمدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپې پورې ون خطا ځان یې پورې دا سراټینګ خپې نه ونی و او ته فرمایي یا عمي یا عمي یا عمي از ماتره ما ځان سره بوزه مکه مکرمه نه مدینه منوره ته نبی علیہ السلام دا حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک لور وا داغه بچي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تر ځکوي چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنہ رضائی رورمو نو رضائی تریم شو ذکر ته تری ما ځان سره بوزه حمزه رضی الله تعالی عنہ لور مبارک وا التفات وا نو دی وخت حدیث مبارک کې راځي علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ راغی فاخذ بيدها علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ لاس مبارک نه دا ماشومه ونی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په اسلام کې څومره محبت دی زنانو سره څومره احترام دی د زنانو د ماشومه علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ماشومه تربیت مال راکړه زبې په خپل باندې کړم یا رسول الله ولی زکه زما د تر لور ده او د حمزه مبارک رضی الله تعالی عنہ چې دی اغاز ماتره دی دا داغي بچی دا زه حقدار یم چې زی پرورش وکړم چې څنګه دا خبره علی شیر خدا وکړه جعفر طیار ناسته رضی الله عنه په یو دین کې د معصومې په تربیت باندې دومره د محبت مظاهره نه شوي آدم علیہ السلام نو وخلا تر عیسی علیہ السلام دین پورې د معصومې د جنۍ په تربیت باندې دومره د مینې او د محبت مظاهره نه شوي څومره چې په دغه واقعا او په اسلام کې د معصومې په تربیت باندې د محبت مظاهره شوي ده چې علی شیر خدا دا خبره وکړه جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ را مخکې شو اور ته فرمای یا رسول الله دا معصومه جنې به مال راکې د دې تربیت به زکوما یا رسول الله زه حقدار ما او ما ور سره دوه نسبت دي زمام یوم د تر لور ده زمام حمزه مبارک تر د علی شیر خدا مبارک تری او بل د حمزه رضی الله تعالی عنہ کور والا او زما کور والا ورته فرمای دا سره خويندې دي زید ترور خاوندم یم ما سره په نکاح کې څوک د ترور ده خاله څه ته خاله ویل کېږي یا رسول الله زه حقدار زیات مال به راکې زبې پرورش کړم کله به خلکو خپل مخ پټاوه چې لور پیدا ده په کور کې او کله د مینې او د محبت دومره مظاهره شي چې علی شیر خدای چې زبې تربیت کړم جعفر طیار فرمای زبې تربیت کړم چې کله دا خبره هغه وکړه
حدیث مبارک کې راځي زید ابن حارثه رضی الله عنه وی چې هغه راوړاندې شو هغه ورته فرمایي یا رسول الله زه حقدار ما مال به راکې زبه یې پرورش کړم ورته فرمایي پرورش وجه دادا چې کله تام مواخات مدینه تاسو به دا چپټر په سکولو کې ویلای مواخات مدینه چې کله مهاجرین صحابه کرام رااله مکه مکرمه له او انصار صحابه ول پلاس کې یو مهاجر صحابي دو مهاجرین صحابه پیغمبر علی السلام ورکړه په رور ولای باندې چې دا ستا رور دی په مال حال په هر یو شي کې ستا سره حقدار دی نیم په نیم باندې ورکی بیا یو مهاجر صحابیه انصاری صحابي له پیغمبر علی السلام پر رور ولای باندې ورکه دیتا مواخات مدینه یې نو زید ابن حارثه پیغمبر علیہ السلام ته فرمای دا ماشوم از ما حق دی یا رسول الله مال به راکی زبا یا پرورش کړم ولی ځکه حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک دا از ما په مواخات مدینه کې رورو زید ابن حارثه ورته فرمای مال لرور ولی سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک سره کړي و از ما رور دی دا از ما ورېره دا به مال راکی په یو ماشومه پرورش باندې جنې په پرورش باندې سره دومره د مینې او د محبت مظاهره ده بیا نبی علیہ السلام څه وکړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا ماشوم را وخښتا او جعفر طیار له ورکړه رضی الله عنه او سی فرمایل د سره یا خاله ده دې سره ما یو یترزوی دی بل یو سره ترور ده ځکه چې د جعفر طیار کور والا د حمزه مبارک کور والا سره خويندې دي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل الخالۃ بمنزلۃ الام خاله چی دا په مرتبه د مور کی دا داسي لګه مور نو شکل اغله په پرورش کې ورکړه نو دغه جنې دومره غټ کمال دی د جنې او د زنانه دومره شان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه مبارک کې دا محسوس کړ چې چرته علی شیر خدا خفه شوی نی زید ابن حارث چرته خفه شوی نی جعفر طیار لم نا ور کړي ورته فرمایي ستا کور والا به پرورش کا تنا ستا کور والا تعالی می درکړه خو ته به کور والا ته حواله کړي هغه یا ترور دا هغه یا خاله دا او خاله دا مور وی نبی علیہ السلام فرمایي خو چې کله نبی علیہ السلام دغه صحابو ته وکاته چې چرته دوی خفه شوی دي نو علی شیر خدای را نږدې کا رضا کولو لپاره دته یو جمله ویلا جعفر طیار ته بل جمله ویلا زید ابن حارث ته بل جمله او خبر وکړه علی شیر خدا ته سووي مخفقګه انت مني وانا منك تد زمانه زدستانه محدثین فرمای کدا جمله رسول کریم آقا علیہ السلام دخلینا علی شیر خدا ته وتلی چې انت مني وانا منك تد زمانه زدستانه تداسي لګز زداسم لګته علی شیر خدا ته فرمای وی چې دام برکت دغه ماشومی جنایو چې هغه په وجه رسول کریم آقا علیہ السلام ورته او بیا چې جعفر طیار ته وکاته چې دیم رضا کول غواړي ماشوم ما نه دا ورکړي ورته فرمای اشبهت خلقي وخلقي جعفر طیاره ما سره په اندامونو کې یو شی او اخلاق د ما سره یو شی ستا اخلاق بالکل زما غوندي دي ستا شکل او صورت دام بالکل زما غوندي دي ورته فرمای په دې باندې جعفر طیار خوشحال ک او چې زید ابن حارثه ته یو کاته ایم خوشحال کا اور ته فرمای راشه مخفقګه انت اخونا و مولانا تزما رورمه او تزما دوستمه ورته فرمای محدثین فرمای چې دا غدری عظیم جمله چې علی شیر خدا ته استعمال شو انت مني وانا منك جعفر طیار ته استعمال شو اشبهت خلقي وخلقي زید ابن حارث ته استعمال شو انت اخونا ومولانا فرمای وجه داوا چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په معاشره او په اسلام کې ټول خلق امت ته د زنانه مقام شان عظمت خدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین کې د زنانه دومره مقام او شان او عظمت چاته رور وي چاته دوست وي چاته د خپل ځان غوندي وي چاته خو اخلاق والو وي دومره مقام رب لا یزال لور کړه دی او دغه زنانه دا خبره واوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چا په قبر باندې د اغه د مرګ نفس اولاړي دعا ور تکړي
او د چا د مرګ نه پس د هغه په قبر باندې نبی علیہ السلام اولاړي او پاغي باندې منځ د جنازې کړی دام په اسلام کې صرف او صرف زنانا هغه ته دا شرف او فضیلت حاصل دی. امام بخاری په اول جلد کې صفحه نمبر 65 باندې په طرف کې حاشیه دا 7 نمبر حاشیه کې دا خبره مذکور د امام بخاری هغه لیکلی ده. په صحابیاتو کې یو زنانه وفات شو، شپې صحابه کرامو دا زنانه روخشته دفن یې کړه، باغې باندې جنازه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خبر نه کړ، صرف په دې بنیاد باندې چې شپه ده نبی علیہ السلام تبا تکلیف ملاو شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرط مصیبت کې مبتلا نشي. صحابه کرامو خبر نه کړ، جنازه یې وکړه، زنانه او هغې زنانه له غسل ورکړه، کفن دفن یې وکړه، صحابو په هغې جنازه وکړه، دفن شوه. کله چې سحر شو پیغمبر علیہ السلام ته پته ولګېده چې زما د امت زنانه وفات شوې ده. صحابه کرامو ته فرمایي چې ما دغه زنانه قبر لبوزي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې راوسته، هغه زنانه قبر یې ورته وښوده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېد صحابه کرامو سره، د دفن نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه زنانه په قبر باندې مونځ د جنازې وکړ او دعا یې ورته وکړه. او شکل یې دعا وکړه، نبی علیہ السلام صحابو ته مخ راواړاوه، ورته فرمایي تاسو ته پته ده ما په دې باندې جنازه ولې وکړه؟ ما په دې باندې جنازه ځکه وکړه چې بېشک چې زه په کوم انسان باندې مونځ د جنازې وکړم او د هغه په قبر کې ظلمت او تیارې وي، رب لا یزال زما د جنازې په وجه باندې د هغه انسان قبر د نور نه ډکوي. نبی علیہ السلام چې قبر یې د نور نه ډک شي. صحابه کرام فرمایي د جنازې د کفن دفن نه پس نبی علیہ السلام چا قبر لتګ هغې ته دعا کړل، په هغې باندې جنازه کړل، وی چې دا دې نه مخکې نه نبی علیہ السلام کړي دي او نه زمونږ په علم کې دې نه پس حضور علیہ السلام په چا باندې کړي دي، که کړي دي د خپل امت د زنانه په یو قبر باندې کړي. نبی علیہ السلام دومره احترام، دومره قدر. او په آخر کې دا خبر ارته کړمه چې سړی کله وفات شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایي هغه به د کفن څو کپڑے ورکي، 3 کپڑے به ورکي د کفن. خو دغه زنانو د خپل پروتوکول، د خپل عزت، د خپل ابرو، د خپل عفت، د خپل مقام یې نه دی پیژندلی. عمدغه حدیث د پیغمبر علیہ السلام وګوره چې سړی وفات شي، نبی علیہ السلام فرمایي 3 کپڑے به ورکي. حضور مبارک په حدیث کې فرمایلی دي زما د امت زنانه وفات شي دومره عزت او احترام دی چې 3 نه عزت په بنیاد به هغې له 15 کپڑے ورکې. نبی علیہ السلام فرمایي حالان کې په قبر کې څوک دي؟ په قبر کې هیڅ څوک نشته. چې څوک دي هغه فرشتې دي، فرشتې معصوم دي، په هغوی کې نفس شهوت هیڅ خبره نشته، د هغوی نه پرده هیڅ خبره نشته. په کار ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی وی چې زما د امت زنانه ول به 2 کپڑے ورکوي یا به یکه. قرآن کې فرمایي سړی اوچت دي، سړو احترام زیات دی، خو که دا عصمت او د ابرو خبره راشي زیات تر حفاظت په دین اسلام کې دا د زنانو ښودلی دی. سړی د پاره 3 کپڑے، زنانه د پاره 15 کپڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 15 کپڑے به ورکوي. علما فرمایي چې په قبر کې کسر یدیم چې فرشتې تم ښکاره نشي، څنګه چې په انسان باندې حرام دی چې داسې فرشتې تم په قبر کې ښکاره نشي. تلقي دومره عزت ورکړی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه عبداللہ ابن عمر پوښتنه وکړه، یا رسول الله کامل اسلام والا څوک دی؟ کامل چې هغې ته صرف مسلمان نه کامل مسلمان ورته ویل کېږي، دا څوک دی ستا په امت کې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل صلی الله علیه وسلم اے عبداللہ ابن عمر زما په امت کې کامل انسان هغه دی، هغه سړی دی چې هغه خپلې ښځې ورته یاده کړي، زنانه یې ورته یاده کړي، خپلې ښځې او بچو دپاره کریم وي، کریم لئیم نه وي. کریم ویل کېږي ښه انسان ده او لئیم ویل کېږي رذیل انسان ته، نعوذ بالله. چې کوم یو انسان زما په امت کې خپل ښځې بچو دپاره کریم انساني، ښه سړی، محبت کون کوي، خیال ساتون کوي د زنانه، نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې کامل مسلمان دا دی.
او دویم لمر یې سویلی اے صحابو دا انسان چې همدغه سه مستقیم پاتې شي د زنانو احترام کا د هغوی د عزت او د عفت خیال ساتي نو څورته فرمایي عبدالله ابن عمر ته قیامت په ورځ به دا انسان ما سره اوږه په اوږه باندې جنت ته داخلېږي اوږه په اوږه باندې ما سره به یې اوږه ټچي او دا یاد لرئ رابعه عدویه دا یو زنانه وه رابعه بصریه دا بله زنانه دغو خلکو دا معاشره کې بعضې زنانه دوی په ازادۍ کې یو قسم لا یو خود محسوسي نعوذ بالله په بے پردګۍ کې په زینت ښکارا کولو کې په ځان ښکارا کولو کې خو دوی ته دا پته نشته چې کوم احترام عزت مقام رب لا یزال تعالی درکړی او په هغې باندې ته عمل وکړي او د هغې لذت او خوند چې دی تا ته محسوس شي ته به ټول عمر با حیام تیر کړي او ته به ټول عمر انشاءالله بیا با پردم تیر کړي ته د هغې عزت خوند نه خبر دا وګوره رابعه دام زنانه وه عدویه زر رکاته نفل به کړه روزانه زر رکاته چا به تپوس ته وکړو چې دغه زر رکاته نفل ته کوي ثواب د پاره کړي ورته وایي چې نه جنت د حصول د پاره کړي ورته وایي چې نه عزت د پاره عظمت د پاره مقام د پاره کړي دی ورته فرمایل نه خدای پاک درنه رضا شي نه څه شي پاره دا زر رکات وی دا صرف دی پاره کړم چې قیامت په ورځ باندې یو ځل زما د وجې د نبی علیه السلام یاد شي بس چې قیامت په ورځ باندې صرف یو ځل داسې وویلی شي چې محمد رسول الله په امت کې به یو زنانه زر رکاته نفل کړه بس چې د محبوب نوم مې یو ځل یاد شي بس دومره په دین باندې څه وې مینې رابعه بصریه په مونځ باندې به ودرېده داسې پاک دامن ښځې به عزت والا چې په اسلام یې عمل کړو او ګډې او بیزې به یې پرېښودې او هغې سره شرمخان او زمریان او دا هر څه ورسره ګډ وډ تاوېده چې سلام به یې وګرځاو رابعه بصریه نه به چا تپوس وکړه چې دا د ګډو او بیزو او د شرمخانو صلحه کله شوې ده د دوی منځ کې خو صلحه نشته که نه دا دوی دا روغه کله شوې دا دوی دا صلحه کله شوې دی به څه ورته فرمایل چې هغې ورځې نه دوی په منځ کې هم صلحه شوې چې کومې ورځې نه مونږ رب سره صلحه کړې ده هغې ورځې نه دوی هم سره رضا دي چې کله مونږ رب نه رضا یو هغې ورځ نه دوی هم یو بل حقوق پیژندلي چې کله مونږ د اسلام او د رب حقوق پیژندلي دی به ورته فرمایو او چې ښځه نیکه شي په غیږ کې عیسی علیه السلام پیدا کږي او چې ښځه نیکه شي او مبارکه شي په غیږ کې امام حسن او سید الشهدا امام حسین پیدا کږي رضی الله عنه داسې زنانه چې فاطمه الزهرا دومره د حیا والا دومره د عزت والا چې دا مبارکه فرمایي والله نور بے ستری خو پرېږده نور بے پردگی تصور نه کږي هغه خو پرېږده دا مبارکه فرمایي چې چرته په ټول عمر باندې زما د قدم په پل باندې داسې کس قدم نه ایښودی چې ما سره نکاح جایز وي زه به چې نبي علیه السلام کره تلمه علی شیر خدا ته به ما وفرمایل چې ما پسې شاته راځه زما په قدم باندې قدم ده چې بل یو انسان زما په قدم باندې قدم کښېنوي ځکه خو دا عظمت ته حدیث کې راځي قیامت په ورځ باندې به اتلس زره کامه ولاړي فاطمه الزهرا به راشي الہ العالمین به په خپله باندې اعلان کا غضوا ابصارهم خپل نظرونه ښکته کړئ میدان محشر ته فاطمه الزهرا راله دومره مقام زما جنازه وی شي شپې اوچته کړئ دغه زنانو د پاره د فاطمه الزهرا مبارکي په سیرت او په صورت کې لوی سبق پروت دی دی وجنه زما دوی ته خواست دی امت زنانو ته چې ستاسو زنانا او سړی دواړو له خدای پاک حسن ورکړی خو زیات حسن دا په حیا کې دی زیات ښایست دا په حیا کې دی حیا په ځان باندې لازم کړی پرده په ځان باندې لازم کړی هغه حقوق اپناو کړی چې اسلام درکړي دین درکړي تاسو له چې کوم عزت درکړی کوم یې حیثیت درکړی والله په یو دین کې دا حیثیت زنانو ته نه دی ملاو چې کوم حیثیت دین اسلام زنانو لور کړی دی لہذا
په دې باندې عمل وکړئ خپل حقوق پیژنئ خپل حیا عزت پردا ابرو عصمت حفاظت داغه خیال اوساتئ دا دنیا ختمېدونکې ده دا دنیا فانی ده الہ العالمین په طرف باندې نبی علیہ السلام فرمایي کومه زنانه بے پردی ګرځي زیب و زینت بهر خلقو د پاره کا لا يدخلن الجنه ولا ريحها نبی علیہ السلام فرمایي نه به جنت ته داخل شي نه به د جنت خوشبوئی محسوس کنا اعوذ بالله نو دی وجنا دغه خبرو دا خصوصي توګه باندې خیال اوساتي تاسو لم پکار دی چې په معاشره کې دغه اسلام لورلا دغه اسلام بچیلا او دغه زنانه ولا عزت ولا ورکړي احترام ولا ورکړي قدر په نگاه باندې ورته وګورئ چې تاسو نور خلکو ته د قدر په نگاه باندې وګورئ نور خلک بس تاسو ته قدر په نگاه باندې ګوري الہ العالمین د مغلا دا غوی د سید حقوقو ادا کول توفیق راکا اغوی د حیا د عزت خیال لا رب لا یزال په هر ځای کې اوساتی مونږ استاسو دا او مونږ استاسو زنانو دا الہ العالمین دین اسلام سره محبت پیدا کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.